چې کوم قومونه پروګرامونه کوي لا یوه غونډه راغواړي د هغې یو خپل مقصد وي. دلته ماته بار بار وایي چې ټیم ډېر کم ده، نو موږ چې دغه پروګرام را جوړ کړی ده د دغه پروګرام بقاعده موږ یوه ایجنډه ده، د دغه شاته یو سوچ ده، یو فکر ده. نو موږ هم د پښتانه قام د نورو قبیلو غوندې د نورو مخورجو خلکو غوندې موږ هم داسې یو سوچ لرو، یو فکر لرو چې یاره موږ چې کومه غونډه کوو د دغې د هم یوه ایجنډه وي. د موږ اول ایجنډه ده د اتفاق. موږ تاسو ته پکار ده چې الحمدلله د موږ میاڼي قام د نورو خلکو په نسبت باندې ډیر زیات اتفاق او اتحاد لري. نو مزید هم موږ د خپل قام د اتفاق اتحاد مضبوطولو لپاره یو داسې اقدام کوو. ټولو مقررینو ته موږ دا خواست کوو چې موږ ته په اتفاق او په اتحاد باندې یو داسې رای راکړي چې موږ له هغې نه یو څه حاصل کړو. او موږ دوی نه دا غواړو چې یاره دا اتفاق راتلل څرنګه دي، موږ به په جان چې راولو څرنګه، او موږ چې کمی دي چې په کمی باندې موږ هغه اتفاق او اتحاد نسو راوستلی. ما ورا د قوم میاڼي نه زه د قوم بیټني، د قوم مسعود، د قوم وزیر، د قوم مروت، د قوم ارمړو چې څومره اقوام راغلي دي او د ما د دې نوجوانانو سره دغه ګولډن نایټ خوشحالي متحد کړې ده او پیوجي کړې ده. زه د دې قوم له طرف نه د دې ټولو شکریا سر بچشم ادا کوم او بالخصوص دعا کوم چې دا کومه پروګرام د ما د قوم د جوانانو مختص کړی ده، خوش کړی ده. دا ډیره لوی عظیمه قرباني د دې قوم اتحاد او اتفاق لپاره. ملګرو دلته دوی خبره وکړه چې د دوی ایجنډا دا ده چې میانی قوم به ترقي څرنګه کوي. نو په دې حوالې سره خبره کوو چې موږ تاسو خو کامیابي او ترقي غواړو، خو د کامیابۍ او ترقۍ لپاره اتفاق شرط ده. اتفاق به راځي بیا به ترقي او کامیابي راځي، چې اتفاق نه وي کله هم کامیابي او ترقي نشي راتلی. خو زه یوه خبره بله درته کوم، دلته ډېر ایجوکیټډ خلک ناست دي، استادان ناست دي. ګوره موږ تاسو خو د اتفاق او د کامیابۍ خبره کوو، خو چې څرنګه اتفاق نه بغیر کامیابي او ترقي نشي راتلی، داسې د انصاف نه بغیر اتفاق نشي راتلی. موږ تاسو به پخپله ښه انصاف سره کوو، بیا به دلته اتفاق راځي، او چې اتفاق راځي بیا به کامیابي راځي. نو زه دا یو خواست د میاني قوم ته کوم چې تاسو پخپله پس شئ، انصاف سره وکړو. نو انصاف نه بعد به اتفاق خامخا راځي، او چې اتفاق راځي نو کامیابي به تاسو د پښو خاورو لاندې. زه میاني قوم ته په دغه منظم شلي پروګرام باندې مبارکباد پیش کوم او بیا د دوی شکریا ادا کوم چې داسې شلي پروګرام شي، دعوت راکړی او بیا د خبرو موقع راکړه. دوستانو عزیزانو، داسې پروګرامونه بار بار پکار دي، ځکه چې موږ پښتون ډېر خور پروت یو.
پس پر د تعلق موي خو مخامخ نه سره ملاو سوي نو داسې پروګرامو شي دیو بل پیژنګلي او یو بل خپل خبرې سره شیر کی د میانی قومي مشران چې کوم زنه د لوري ځایو سره غلي دي نو هغه نقطه او نکات چې کوم د میانی قومي اتحاد لپاره ضروری دي هغه باندې به سبا ناشته سپیشل کیږي هغه باندې به هغه نقطه سره یادو هغه به لیکو سره بیا به هغه باندې د اخلاص دک مشتاسو ناشته ولاړه کوو او هغه باندې به مشتاسو یو حل په افکو چې د دې کردار لپاره به مشتاسو سره ولاړیو هغه نقطه به معلومو بیا به سره دریږو نو عزیزانو وخت نور نه اخلم نور مشران ناشته نو هغه به تاسو ته مختلف ویناو کی جزاک الله ایو شاعر یو شعر ویلی دا ولکه درخته زه قایم په خپل مقام یم که خزان را باندې راسي که بهار نو عزیزانو انشاءالله تعالی موږ به په دې لار کې همیشه داسې مستحکم ولاړ یو د هر چا د خدمت لپاره او انشاءالله تعالی موږ به هر چا ته خپل مشران ورپېژنو او هغه خادم مشران کوم چې د قوم لپاره خدمت کوي او د بل عزیزانو لپاره خدمت کوي د بل چا کام لپاره موږ به انشاءالله تعالی تل تر تله د هغو قدر او خدمت کوو میانی قوم اتحاد او اتفاق په علاقې کښې زه به د ګومل علاقې حواله درکړم دلته به د مختلفو علاقو نه راغلي مېلمانه وي د کوکارو به وي د ډیخان به وي د بلوچستان به وي د خیبر پښتونخوا د هرې سیمې به وي خو خاص کر د ګومل میاڼي په هر مشکل کښې صرف او صرف میاڼي دپاره هله ځله نه ده کړې بلکې د ګوملې د هر قوم دپاره د خپله مبارزه جاري ساتلې ده او منډې ترړې کړې دي خبرې دا دي چې موږ دلته د خپل قومیت په بنیاد باندې جمع شوي یو د قوم په حیثیت یو بل سره د یو بل خبرې اورېدو کوشش کوو او کولو کوشش کوو نو تاسو ډېره مهرباني چې ما ته مو موقع راکړه زه به نور تاسو ته څه وایم پوهان خلک ډېر دي ایجوکیټډ خلک ډېر راغلي دي افیسر راغلي دي استادان راغلي دي انجینران راغلي دي او ما نه مخکې حبیب الله خان او انجینر یونس خان خبرې وکړې هغو هېڅ نه پکې پرېښول چې کوم د ما د زړه خبرې وې هغه دوی وکړې خو چلو لږ شایي کولو کوشش به وکړو ملګریو قوم چیش ته وایي سوشیالوجي دا تعریف کړی ده چې هغه خلک چې د چا سود نقصان سره یوي هغه یو قوم دی موږ سره هغه ملګري هغه کسان هغه قومونه چې ګډ پراته دي په یو جي سره اوسو دا د موږ تربرونه دي دا د موږ عزیزان دي دنیا ټوله ډیجیټل شوه دنیا ټوله تعلیم یافته خلک غواړي تاسې سعودیا ته ځې دوبۍ ته ځې یورپ ته ځې تا سره به د تعلیم ډګرۍ وي چې د تعلیم ډګرۍ ته نه وي مزدورکاره خلک نن سبا هېڅوک نه پکاروي نو لہذا د موږ د آینده نسل دپاره د تعلیم چې دا مشران سره کښېنو او یو داسې سره عمل جوړ کړو چې موږ څرنګه کولی شو چې موږ د خپل بچیان د آینده نسل باندې تعلیم وکړو یا یې تعلیم ته ورسوو یا ادارو ته ورسوو یونیورسټو ته یې ورسوو د دې دپاره سوچ پکار ده یو طریقه پکار ده یو شناسته پکار دی اجلاسونه پکار دی مرکې پکار دی دا نه چې صرف نن سبا موږ په دې شو کې راټول شوي یو او په هر ګنټو باندې خبرې وکړو خو له دغه باعث بیا هر سړی خپل کور ته ولاړ شي نو زه تاسو ته مخامخ یم د میاڼو د ګومل یونیورسټۍ پریزیډنټ میر حمزه میانی
موږ سوسایټي جوړه کړې ده د میاڼي کام ریپرزینټ کول دي په خپلې یونیورسټۍ چې او راتلونکي چې کوم جونیئر وي هغو ته ایډمیشن مسله یا نور چا داسې پرابلم وي ورته نو موږ هر حال چې ورته تیار یو دوی ته هغه که دوی هر چې چا قسمه دوی ته پرابلم وي نو انشاءالله موږ به د دوی پرابلم حل کوو یا